نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عجت مند مسلمانانو بنی اسرائیلو کی یو نوجوان د توبې واقعا د تاسو ته ذکر کوم، ډیره زبردسته. یو نوجوان په بنی اسرائیلو کې د موسی علیه السلام په قوم کې هغه 20 کاله د الله تعالی نه فرمانی وکړه. چې کله 20 کاله نه فرمانی وکړه، به 20 کاله د الله تعالی عبادت کې تیر کو، د الله تعالی فرمان برداری وکړه. به چې 20 کاله فرمان برداری وکړه، 20 کاله نافرمانی وکړه، یو ورځ راغله ځان ته په شیشه کې وکړه. په شیشه کې ځان ته وکړه، نو څه ګوري چې په ګیره مبارک په ګیره کې ویښته سپین شوي دي او په سر کې ویښته سپین شوي دي. نو ډېر خفه شو. نو الله ته څه وایي؟ الهي اطوعتک 20 سنة، ای زما پروردګاره ما 20 کاله ستا فرمان برداری وکړه. ثم عصیتک 20 سنة، او یو زما پروردګاره بیا مې 20 کاله ستا په فرمان برداری کې تیر کو، ستا په عبادت کې مې تیر کو، ستا په اطاعت کې مې تیر کو. فإن رجعت إليك أتقبلون؟ اے پروردگارا زه اوس تا ته رجوع کوم، تا ته ځان نږدې کوم، توبه وباسم. یا الله ته به زما توبه قبول کړي، ته ما معاف کړي. الله تعالی ورته څه فرمایي؟ دونه مهربان الله تعالی ورته څه فرمایي؟ احببتنا فاحببناک. یا زما بنده تا چې به کله ما سره محبت وکړو، ما به هم تا سره محبت وکړو. وترکتنا فترکناک، او تا چې به کله موږ هیر کړو، نو موږ به هم ته هیر کړې. وعصیتنا فامهلناک، او کله به چې تا زمونږ نافرمانی وکړه، کله به تا ګناه وکړه، فامهلناک، نو موږ به تا ته مهلت درکړو. وان رجعت الینا، او که ته اوس موږ ته رجوع کې او موږ ته را واپس کېدل غواړې، قبلناک، نو موږ ته قبول کړی، راځه ستا ټول ګناهونه موږ معاف کړي دي. هغه الله تعالی څونه مهربان چې در قیامته د مرګه پورې د انسان ته د توبې دروازه کولاو ده. خو چې کله ته مرګ راشي، ته اسرائیل علیه السلام راشي، د توبه بیا نه قبلیږي. دا ژوند غنیمت وګڼو مونږه، هسې نه چې د مرګ پرېشره ته حاضره شي او بیا وروسته خفه یو، بیا لاسونه مروړو خو بیا په لاس څه نه راځي. نو الله تعالی ته په استقامت سره توبه وباسو د خپلو ګناهونو. الله تعالی دې زما ګناهونه هم معاف کړي، ستاسو ټولو مسلمانانو ګناهونه دې الله تعالی معاف کړي. الله تعالی دې ما او تاسو ته په دې مختصرو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.